او د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ تذکره هغه شروع چې هغه په مختلفو علاقو مختلفو مقاماتو کې هغه سفرونه کړي دي د مختلف علماو په خوا کې هغه په شاګردۍ کې هغه پاتې شوی دی اخره کې مدینې ته چې کله راغی دی د یو یهودي غلام دی او کله چې بیا دتا کم راهب اخیری راهب سره چې دی کم و هغه ورته کم نشانیانې ښوولې وې هغه پوره 3 وړه نشانیانې په نبی علیه السلام کې هغه موجود وي نو د نبی علیه السلام ته راغی مسلمان شو نو نبی علیه السلام ورته ووایي چې لاړ شه او د خپل آقا سره هغه کتابت وکړه کتابت دې ته ویلی شي یو غلام دی هغه خپل آقا ته دغه خبره وکړي چې زه به تاله پیسې درکړم او ما به ته آزاد کړي یعنې زما چې څومره قیمت دی هغه به زه تاله درکړم ته به ما ته دومره اجازت وکړي زه به ځان له تجارت وغیره کومه ته کومې پیسې چې زه ګټم هغه به تاله درکومه او چې کله زما قیمت پوره شو زه به آزاد شم نو نبی علیه السلام ورته لاړ شه د خپل آقا سره کتابت وکړه نو دی لاړو خپل آقا سره کتابت خبرې وکړه نو هغه ورته 2 شرطونه کېښودل خو ډېر عجیبه شرطونه او ګران مشکل یو شرط دا و چې ته به د کجورو د خرمې هغه 300 ونې هغه نالې کې د 300 ونو باغ به هغه ته وکړې او چې کله دغه باغ کې هغه دغه ونې میوې ونیسي یو شرط هغه دا دی دویم شرط دا دی چې ته ماته 40 اوقیا هغه سونه راوړې نو ته به ازادي دی راغی نبی علیه السلام ته دغه خبره وکړه نبی علیه السلام اعلان وکړو چې د سلمان رضی الله تعالی عنہ هغه مدد وکړي په بوټو د کجورو سره نو د نبی علیه السلام اعلان و چې کوم یو صحابي چا 20 ډکې راوړي چا 10 ډکې راوړي چا 50 ډکې راوړي هر صحابي د خپل وس مطابق هغه د کجورو ډکې چې دی نه هغه راوړل بیا نبی علیه السلام سلمان رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړ لاړ شه د دې لپاره هغه کندې تیاری کا کله چې کندې تیاری شولې نبی علیه السلام لاړو په خپل لاس مبارک باندې په هغې کې چې دی نه هغه ډکې نال کړ او یو کال بعد هغه دومره غټ شو چې هغې میوه هم ونیوله او نور عام صورتحال کې به داسې نو ډېر کلونه به پکې لګېدل خرمې به ونه کې ډېر کلونه لګي چې دا میوه شروع کوي خو د نبی علیه السلام برکت و چې را روان کال یعنی په یو کال کې دننه دننه هغه بوټي دومره غټ شول چې هغې خرمې هغه هم ونیولې نو عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ دا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام ته د الله رسول یو خبره خو پوره شوه خو دا بله به څنګه پوره کېږي سونه به کوم ځای هغه ګورو نبی علیه السلام ورته ویې انتظار وکړه الله پاک به د دې هم څه بندوبست هغه وکړي څه ورځې تېرې شولې په دې کې یو کس نبی علیه السلام ته سونه راوړله داسې اګۍ د اګۍ په شکل کې هغه سونه وه هغې نبی علیه السلام ته ورکړله نبی علیه السلام سلمان رضی الله تعالی عنہ راغوښتلو هغې له یې ورکړه چې دا ویس او خپل آقا ته یې هغه وزن کا سلمان رضی الله تعالی عنہ یې د الله رسول دا خو ما ته ډېره کمه ښکاري کېدای شي دا پوره نه شي نبی علیه السلام یې ته لاړ شه الله پاک به خیر کړي نو چې کله لاړو هلته کې هغه ته وزن کړه نو هغه بلکل هغه 40 اوقیه چې دی هغه سونه وختله او آقا ته چې دی هغه ورکړه او دی آزاد شو دغه سلمان رضی الله تعالی عنہ دا واقعیات په وروسته هم راشي غزوه خندق کې چې دی نه هغه د بیا نبی علیه السلام ته د خندق مشوره هغه ورکړې وه بهرحال د ده فضیلتونه خو ډېر دي داسې د هر صحابي فضیلتونو چې شروع کوه هغه اصل مقصد زموږ نه پاتې کېږي نو نبی علیه السلام په مدینه کې د ټولو نه اولنی کار هغه د یو جومات تعمیر هغه کولی یو جومات خو نبی علیه السلام په قبا کې جوړ کړی چې د دین اسلام د ټولو نه اولنی مسجد او جومات دی چې په هغې کې نبی علیه السلام پخپله هم کار کړی نبی علیه السلام چې کله هجرت وکړو د نبی علیه السلام اوښه چې اول کم ځای کې ناسته وه د دې ځای کې نه بیا پاسې ته د بنو نجار قبیلې ته لاړه په کم ځای کې چې ناسته وه دا یو 2 یتیمان ماشومانو سهل او سهیل دا د هغوی ملکیت ځمکه وه نبی علیه السلام هلته لاړو
هغې تپوس یې وکړو دا خو 2 ماشومان یتیمانان دي نبی علیه السلام د هغوی د تره سره خبره وکړه او دغه ځمکه هغې ته قیمتن واغستله هغه ماشومانو خواهش ظاهر کړی د الله رسوله دا زمونږ د طرف نه هغه په هدیه او په تحفه کې هغه قبوله کوي نبی علیه السلام ورته وی نه نبی علیه السلام ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړو د دې قیمت چې دی نه هغه ادا کړه ابوبکر رضی الله تعالی عنه د هغې قیمت ادا کو او هغه ځمکه یې ته هغه واغستله او په هغې باندې یو جومات د هغې تعمیر هغه شروع شو د هغې جومات تعمیر به دارنګ یو چې د کچه خښتو نه نبی علیه السلام هغه جومات هغه جوړ کو په منځ کې هغه د کجورو د تنو هغه ستنې وي او د هغې اوږدوالی 100 ګزه پلنوالی هغه 100 ګزه بنیادونه هغه تقریبا 3 فوټه دومره چې دی نه هغه په منځ کې هغه ځای په ځای هغه ستنې او چت د هغې د کجورو د پاڼو او دننه په منځ کې هغه 2 ستنې هغه د کجورو د تنو نو په اوله کې دغه جومات هغه کچه و کله چې به باران شو نو دا جومات په هغه ساسېدل وروسته بیا دی له هغه د خټې هغه لی ورکړی شو بیا به نه ساسېدو نو په دغه جومات کې اوله کې 3 دروازې وې یوه دروازه په هغه وخت کې هغه دور داسې و چې مونځ به نبی علیه السلام او صحابو بیت المقدس طرف ته کوو قبله هغه وه نو بیت المقدس طرف دې طرف ته دی دې طرف ته هغه مونځ کوو دا قبله وه نو یو دروازه دې طرف ته وه یو مخامخ دې طرف ته وه او یو دروازه دې سیډون طرف ته نبی علیه السلام حجرات یعنی د نبی علیه السلام د بیبیانو دپاره هغه 2 کورونه هغه تیار کړلی شو دغه یو بند 2 کورونه هغه تیار کړلی شو بیا او هغې طرف ته یوه دروازه وشوله نبی علیه السلام هغه د نبی علیه السلام دپاره خاص و یو دروازه دې طرف ته یو دې طرف ته او یوه دې سیټ طرف ته هغه د نبی علیه السلام دروازه وه هغه خاص و نو نبی علیه السلام دپاره حجرات کمرې کورونه جوړ کړی شو نبی علیه السلام بیا د ابو ایوب انصاري رضی الله د کور نه هغې ته منتقل شو نو دا 3 دروازې په اوله کې د مسجد نبوي او د مسجد نبوي تعمیر انتهایی ساده و بیا په 7 هجرۍ کې نبی علیه السلام د مسجد نبوي تعمیر دوباره کړی دی او بیا په خوا کې د یو انصاري ځمکه وه نبی علیه السلام هغه انصاري راوغوښتلو او نبی علیه السلام ورته ارشاد فرمایو دغه ځمکه که ستا خوښه وي په بدله کې راکړه په بدله کې به تا ته میلاو شي په جنت کې یو محل خو هغه انصاري هغه انتهایی هغه اهل عیال والو د هغه اهل ته د دغې ځمکې ضرورت و نو هغه عذر پیش و عثمان رضی الله تعالی عنه ولاړو په هغه انصاري صحابي پسې او هغه ځمکه یې په 10,000 درهم باندې هغه واغستله او راغی نبی علیه السلام خوا ته د الله رسوله کم پیشکش چې تاسو هغه انصاري ته کړی و که هغه ځمکه زه پیش کړمه هغه به زما دپاره وي که نه وي نبی علیه السلام وی بلکل هغه پیشکش ستا دپاره هم دی هغه ځمکه که تا هم وقف کړله په جنت کې په بدله کې به تا ته یو محل چې دی نو هغه میلاویږي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه ځمکه نبی علیه السلام ته هغه ځمکه مسجد نبوي ته هغه هدیه کړه هغه یې صدقه کړله او مسجد نبوي توسیع چې دی نو هغه وشوله بیا چې کله په عثمان رضی الله تعالی عنه باندې د عثمان رضی الله تعالی عنه دور حکومت دی په هغه باندې باغیانو هغه جومات بند کړی دی په کور کې هغه محصور کړی دی 9 ورځې 12 ورځې په کور کې هغه محصور دی جومات ته نه پرېږدی په هغه وخت کې باغیانو ته وایي ای باغیانو تاسو ته دې پته وي چې کله نبی علیه السلام په 9 هجرۍ کې د دغې مسجد نبوي تعمیر کوو نبی علیه السلام یو اعلان کړی د ځمکې لپاره هغه ځمکه ما قیمتن واغستله هغه د دغې مسجد نبوي لپاره هغه ما صدقه کړله نن تاسو ما د هغې مسجد نبوي نه هغه منع کوئ تاسو ته دې پته وي کله چې تاسو مدینې ته هغه هجرت وکړو خلکو په مدینه کې چې دی نو هغه خوږې اوبه نه وې په مدینه کې هغه یو کوهی و دی یو یهودی هغه به اوبه په مسلمانانو باندې قیمتن خرڅولې زه لاړم د هغې یهودي نه مې هغه کوهی په انتهایی ګران قیمت باندې هغه واغستلو هغه مې مسلمانانو ته هغه هدیه کو هغه مې وقف کړو نن تاسو ما د هغې کوهي د اوبو نه هغه منع کوئ بهرحال عثمان رضی الله تعالی عنه واقعه هغه انتهایی دردناک واقعه ده هغه به هم چېرته راشي مخکې هغه به هم ذکر کړی وایي انشاءالله بیا به هم ذکر کړو نو په 7 هجرۍ کې نبی علیه السلام هغه په مسجد نبوي کې هغه توسیع کړې ده بیا او مسجد نبوي
هغه فراخه کړی د دې نه پس بیا د ابوبکر رضی الله عنه په دور کې مسجد نبوي کې توسيع نه رشوي چونکه هغه دور انتهایی مختصر و 2 کاله سلباس 2 کاله او باقي کې هغه قسم خلق هغه مرتد شي او ارتداد چا د پیغمبري دعوی کړي چا د زکات نه انکار کړو قسم فتنه هغه د اطرافونه هغه راپورته شي وي د نبی سلام د وفات سره او فتنه هغه راپورته شي وي ابوبکر نو د هغه فتنو په سرکوبۍ کې هغه مشغوله و نو مسجد نبوي توسيع ته هغه نه جوړ شي بیا د عمر رضی الله عنه په دور کې د مسجد نبوي توسيع هغه شوی دا او هغه بیا هم په هغه ساده شکل کې هغه جوړ کړی شوی بیا د عثمان رضی الله عنه په دور کې نور توسيع شوی دا خو هغه په مسجد نبوي کې انتهایی هغه خیستواله راوستل انتهایی خیسته کانی هغه پکې لګولیو او انتهایی زیب او زینت او خیستواله د مسجد نبوي چې دنه هغه راوستل دا اوس ته ډیر توسيعګانی شي او د عبدالملک بن مروان په دور کې بیا د نبی سلام هغه حجرې هغه هم پکې شامل شوي دي بهرحال مسجد نبوي نبی سلام چې دنه هغه تیار کړو خلک مونږ کوي د منځ لپاره خلک هغه په سوچ کې دي چې مونږ منځ ته خلک په څه طریقه راوبلو خاص کر عمر رضی الله عنه راغی نبی سلام خاطر اې د الله رسوله پکار ته جدي څه کلمات وي چې مونږ په هغې به زرعي سره خلک مانځه طرف ته هغه راوبلو نو نبی سلام هم به سوچ کړي صحابه هم به سوچ کړي مشورې راوبلله مشوره راوبلله شوله څوک هغه مشوره ورکوي د الله رسوله هغه یو شپېلۍ هغه به والی کېږي د هغې د وجې نه چې کله خلک هغه اوري اطرافو کې نو خلک په مانځه طرف ته هغه راځي خو دغه مشوره هغه رد کړلی شو چونکې دغه شپېلۍ هغه د عیسایانو هغه مشابهت ته یو شانوالی دی کله چې د عیسایانو د عبادت ټیم وي نو هغه شپېلۍ وهي او خلک خپل عبادت طرف ته هغه رابلي چا مشوره ورکړلی یو غټ تمبل هغه به چې دی نو هغه وهلی کېږي د هغې د وجې نه به خلک مانځه طرف ته راځي هغه مشوره هم رد کړلی شوه دا خو د یهودو مشابهت دی یهود چې کله خپل عبادت ته خلک رابلي هغه تمبل چې دی نه هغه غږی خلک خپل عبادت طرف ته هغه رابلي چا مشوره ورکړله اور به چې دی نه هغه بلولی کېږي کله چې خلک اور ویني خلک په مانځه طرف ته راځي هغه مشوره هم رد کړلی شوه ځکه اور دا د مجوسو هغه مشابهت دی د هغوی سره یو شانوالی دی هغه خپل عبادت هغه د اور په ذریعې سره کوي اور طرف ته سجدې کوي اور چې کله بل شي خلک د هغوی عبادت طرف ته دین هغه راځي لہذا دغه مشوره هغه هم رد کړلی شوه په دغې حالت کې دغه مشوره دغه چې دی هغه شورا هغه برخاست کړلی شوه شپه چې دی هغه راځي یو صحابي دی د هغه سره انتهایی فکر دی چې دا به څه کېږي عبدالله ابن زید ابن عبد ربه رضی الله تعالی عنه هغه اوده کېږي هغه خوب ویني په خوب کې هغه یو کس ویني د هغه سره هغه یو شپېلۍ ده دی ورته وایي دغه شپېلۍ په ما راخرڅه کړه هغه ورته وایي په دې به څه کوې وایي زه به په دې باندې خلک مانځه طرف ته چې دی هغه رابلم هغه ورته وایي مړه په دې شپېلۍ څه کوې زه به تا ته د دې نه ښایسته کلمات وښیم هغه کلمات زده کړه په هغې سره خلک مانځه طرف ته رابله دی ورته وایي هغه کلمات څه دي په خوب کې ورته هغه کس وایي چې په حقیقت کې هغه فرشته وه هغه ورته وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دغه پوره باند او اقامت دی ورته دواړه چې دی هغه وښودل هغه صحابي سحر وختي په نبی علیه سلام پسې رامنډې کوي نبی علیه سلام ته راځي نبی علیه سلام ته وایي بېګا شپې مې دغه خوب لیدلی دی دغه کلمات راته چا راښودلی دی نبی علیه سلام ورته وایي دغه ډېر ښایسته کلمات دي لاړ شه دغه کلمات هغه بلال رضی الله تعالی عنه ته وښیه چونکې د هغه اواز انتهایی تیز دی بلند دی هلته چې دی نه لاړ شه بلال رضی الله تعالی عنه ته دغه کلمات وښیه د دې په ذریعې سره به بلال رضی الله تعالی عنه خلک مانځه طرف ته چې دی نه هغه رابلې کله چې بلال رضی الله تعالی عنه ته کلمات وښودلی شو هغه اذان کوي په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه رامنډې وایي په ځان پسې صادر چې دی نه هغه راکاږي انتهایی په تیزۍ سره راځي ای د الله رسوله دغه کلمات خو ما هم بېګا شپې په خوب کې لیدلي دي تر دې چې بعضې مفسرین شارحین لیکي چې ډېرو صحابو دغه کلمات د اذان په خوب کې چې دی نه هغه لیدلي نو په دغه ذریعې سره خوب کې الله پاک د اذان کلمات هغه وښودل او نبی علیه السلام د دې اجازت هغه ورکړل نو کلمه د اذان د مانځه لپاره هغه اذان چې دی نه هغه په دغه وخت کې هغه مشروع شو د دې نه مخکې هغه اذان نه و بیا
په مدینه کې اولنې کار نبی علیه السلام دغه چې کوم مهاجر هغه د مکې نه هغه راغلی و د دې ورورولي قایم کړه د انصارو سره چې دې ته مواخات هغه ویلی شي یعنې ورورولي د دې په منځ کې یو قسم ورورولي هغه قایم کړه د انس رضی الله تعالی عنه په کور کې نبی علیه السلام 45 مهاجر او 45 انصار هغه راجمع کړل او یو مهاجر او یو انصاري دا رونه هغه جوړ کړل تر دې چې په دې کې به یو وفات کېدو هغه به د بل نه میراث هغه هم وړلی شو داسې ورورولي د دې په منځ کې هغه قایم کړه خو دغه ورورولي د څه وخته پورې او بیا وروسته د میراث دا حکم هغه منسوخ شوی دی د څه وخته پورې دغه وه نو انصارو هغه دومره قرباني ورکړله چې د یو انصاري هغه به کور و هغه کور یې د مهاجر سره هغه نیم کو د یو انصاري مال و دولت و هغه مال و دولت څومره څه به و هغه به یې ورسره نیم کړل څومره جایداد و هغه یې ورسره نیم کو تر دې چې ځمکې څومره وې هغه یې ورسره نیمولې نبي علیه السلام ورته داسې مه کوئ کوم د دې ځمکو نه چې پیداوار راځي دغه پیداوار نیم تاسو اخلئ نیم مهاجر له هغه ورکوئ هغه موږ هم په دې هم راځو صحیح ده موږ ته نو هغه پیداوار هغه به بیا په انصار او مهاجرو کې هغه تقسیمېدو نو دغه د ورورولۍ یو عظیم الشان هغه معاهده هغه قایم کړلی شوه او دنیا هغه یو داسې حالت ولیدلو چې هغه نه مخکې داسې قایم شوی دی نه به وروسته هغه داسې چې نن هغه قایم شي چې یو سړی د خپل ځان د خپل مهاجر دپاره هغه دومره قرباني ورکوي چې خپل هر څه د هغه دپاره هغه تقسیم یقینا دا لویه قرباني هغه تقسیم کړلی شو په دې کې بیا نبي علیه السلام د دې نه پس هغه یهود راوبلل په مدینه کې هغه 3 قبیلې د یهودو آباد وي بنو قینقاع بنو قریظه بنو نذیر دا 3 قبیلې هغه آباد وي نبی علیه السلام هغوی راوغوښتل نو یو طرف ته خو چونکې انصار و بل طرف ته هغه یهود و هغه یهود یې راوغوښتل د هغوی سره نبی علیه السلام هغه یو معاهده کوي چې هغې ته میثاق مدینه ویلی شي نبی علیه السلام د هغوی سره هغه معاهده کړې ده چې نن سبا هغې ته لوی لوی خلک هغه حیران دي چې دا څه قسمه معاهده نبی علیه السلام د هغوی سره کړې وه چې هغه په 14 نکات یا په 15 بعضې خو تقریبا د 50 نه هغه هم سیوا لیکلي دي نبی علیه السلام د هغوی سره یو معاهده وکړه چې په اپس کې به موږ د یو بل سره هغه هیڅ تعرض نه کوو په یو بل به حمله وغیره نه کوو بلکې تر دې چې د یو بل هغه مدد به کوو که د بهر د دشمن راځي یو ځای به هغه ولاړ یو د هغه دشمن هغه خلاف په یو ځای جنګ کوو که په تاسو حمله کیږي که په موږ حمله کیږي مقابله به یو ځای چې دی نه هغه کیږي که په تاسو چې دی نه هغه تاسو به هم زموږ د دشمن خلاف زموږ خلاف مدد نه کوئ موږ به ستاسو خلاف د دشمن سره هغه مدد نه کوو داسې معاهدې وشولې چې نبی علیه السلام د هغه یهودو نه هغه پرامن شو خو یهود چونکې هغه مکار قوم دی هغوی وخت په وخت باندې د نبی علیه السلام سره هغه غداریانې وکړلې نو نبی علیه السلام 2 قبیلې په دې کې هغه بیا جلاوطن کړي د مدینې نه ویستلي دي او 3مه قبیلې هغه قتل کړي 2 قبیلو ذکر هغه په درس کې هغه تېر شوی دی اوس د سورې حشر بل ورځ ختم شو په هغې کې پوره تفصیل د بنو نذیر او د بنو قینقاع د هغو پوره واقعه ذکر شوې ده بنو قینقاع هغوی خلاف ورزي کړې وه کله چې د بدر غزوه وشوله کله چې د بدر غزوه وشوله په 2مه هجرۍ په رمضان کې د هغې واقعه به راشي انشاءالله کېدای شي آینده جمعه یا بله کې راشي کله چې په رمضان المبارک په 2مه هجرۍ کې د بدر غزوه وشوله د هغې نه پس چې دی نو هغه بنو قینقاع هغه غداري وکړله هغه نبي علیه السلام د علاقې نه هغه وویسته بیا په 3مه هجرۍ کې چې کله د احد غزوه وشوله په شوال کې نو بنو نذیر هغه خلاف ورزي وکړله او د کفارو هغه ملګرتیا یې وکړله نو په 3مه هجرۍ کې نبی علیه السلام هغه بیا هم د مدینې نه هغه ویستلي دي بیا په 100 هجرۍ کې د غزوه احزاب نه وروسته د خندق نه وروسته هغه بنو قریظه خلاف ورزي کړې ده او د نبی علیه السلام د قتل منصوبې کړې دي هغه بیا نبی علیه السلام قتل کړي دي د هغوی ځوانان نوجوانان هغه قتل کړی شوي دي د هغوی زنانه ماشومان هغه پرېښودلی شي هغه قیدیان کړی شوي نو هغه یهودو سره هغه معاهده وکړله نبی علیه السلام هغه یهودو بیا خپله معاهده هغه ماته کړې وه په دې وجه نبی علیه السلام هغوی ویستلي
بیا تقریبا په 2 هجری کې هغه د قبلې د تحویل چې دی هغه حکم راغی. ګوره کله چې نبی علیه السلام په مکه کې و نو په مکه کې هم نبی علیه السلام بیت المقدس طرف ته هغه مونځ کو خو کعبه په منځ کې نبی علیه السلام راوستله نو داسې مونځ کو د بیت المقدس دې طرف ته په مدینه کې هغه بیت المقدس بالکل الټ راتلو کعبه دې طرف ته راتله بیت المقدس دې طرف ته راتلو لکه څنګه چې زمونږ دی دلته کې دې طرف ته هغه کعبه ده او دې طرف ته بیت المقدس. هلته په بیت الله شریف کې چې کوم طرف ته بیت المقدس و دلته کعبه او نبی علیه السلام به دې ځای کې هغه مونځ کوله نو دې دواړو طرف ته به هغه مخ راتللو هم به بیت الله شریف ته هم به بیت المقدس طرف ته. خو په مدینه کې دغه صورتحال نه راتلل نو بیا به نبی علیه السلام په مدینه کې 14 میاشتې هغه بیت المقدس طرف ته هغه مونځ کړی. خو د نبی علیه السلام خوښه دا وه چې مونږ هغه بیت الله شریف ته هغه مخ نو نبی علیه السلام به بار بار هغه اسمان طرف ته کتل. دویمه سپاره کې هغه پوره تفصیل الله پاک هغه ذکر کړی دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك قبلة نو هغه چې دین هغه تذکر راغله نو موږ ګورو بار بار چې اسمان طرف ته هغه ګوري او دغه خواهش کې چې د الله پاک دی طرف نه هغه څه حکم راشي د قبله طرف ته چې دین هغه مخ حکم هغه راغی. نو دا په 2 هجری کې د شعبان نیمه میاشت هغه تېره شوه چې هغه د تحویل قبلې هغه حکم راغی. نو ګوره په هغه وخت کې خو جومات دې طرف ته هغه قبله وه نو کله چې قبله دې طرف ته هغه وګرځېدله نو دغې طرف ته چې دی نو هغه کم ځای پاتې شو نو هغه نبی علیه السلام خاص کو د اصحاب صفه لپاره او هلته یو چبوتره غونته کې وه یو سفر و هلته کې چې دی نو هغه د کجورو د پاڼو نه هغه یو چبوتره جوړه کړی شوې وه په هغې کې به دغه صفه یعنی اصحاب صفه چې دی نو هغه اوسېدل او دا هغه صحابه وو چې د هغوی څوک نه و هغه به دغه جومات کې هغه اوسېدل او د نبی علیه السلام نه به علم حاصلولو احادیث به یې هغه زده کول. په دې کې چې دی نو هغه مایناس شاګرد د نبی علیه السلام حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه شپه ورځ په دغه اصحاب صفه کې دغه ځای کې چې دی نو هغه په صفه کې به هغه ناست ولو. دغه اولنۍ مدرسه د مدینې وه مکه کې دار ارقم په مدینه کې اصحاب صفه د صفې دغه مدرسه وه په هغې کې چې دی نو هغه به اوسېدل. د دې وجې نه د ټولو نه زیات احادیث هغه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي کله چې به سهار شو خلک په خپل کارونو نه لاړل ماښام به خلک خپل کورونو ته لاړل لیکن زه به شپه ورځ په دغه جومات کې ناست وم د نبی علیه السلام نه احادیث به مې هغه زده کول هغه به مې یادول. همدغه وجه ده چې د ټولو نه زیات روایت هغه د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه منقول دی لیکن د دې لپاره هغه د انتهایي مشکلات هغه برداشت کړي دی. دغه ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي یو صحابي ورته وایي هغه هم په اصحاب صفه کې دی خو دی ورته وایي کاش چې ته په هغه وخت کې موجود وې چې هغه انتهایي د ولږې تندې هغه حالات دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي مونږ په دغه حالت کې دومره ولږه به وه چې د ولږې د وجې نه وه هغه په مونږ بېهوشي راغله زه به بېهوشه شوم خلک به راغلل زما په دې سټ باندې به هغه پوندې کېښودلې زور به یې کوو چې په ده باندې هغه میرګې دی حالانکې هېڅ میرګي چې دی نو هغه په ما باندې نه و په ما باندې به د ولږې نه چې دی نو هغه سیچل کېدلو ډېرې ورځې به هغه تېرې شولې چې مونږ به هېڅ خوراک هغه ونه کړو تر دې چې هغه به ما د مسجد نبوي په هغه خاورو کې چې دی نو هغه خپله خېټه هغه مږله چې د خېټې هغه ګرمایش د مسجد نبوي په خاورو باندې هغه لږ یخ شي ما به کاڼي وتړل دپاره له دې چې زما ملا چې دی نو هغه نیغه شي. وایي یو ورځ هغه ډېر ولږې چې دی نو هغه راوستی وایي ډېره ولږه ده. وایي ابوبکر رضی الله تعالی عنه هغه د یو طرف نه راښکاره شو وایي ما چې کله هغه ولیدو زه د هغه سره روان شو زه د هغه سره روان شو د یو آیات د تفسیر په باره کې مې ته هغه تپوس کول خو مقصد مې دا و چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه به زما دا حالت ویني او ما به د ځان سره بوځي په ما به څه وخوري. خو زه ورسره داسې ځای پورې هغه لاړم نو ابوبکر نو ما په حالت باندې پوه نه شو نو هغه زما نه لاړو زه ته واپس نه په دې کې لږ ساعت بعد ګورم عمر رضی الله تعالی عنه راغی هغه راغی وایي زه ته بیا دا یو آیت په بانه باندې هغه تپوس کوم او زه ورسره روان شوم چې دی به ما ته لږ ست وکړي ځان سره به مې بوځي ډېرو زیاته ولګه نو د هغه سره روان شوم هغه هم زما په حالت پوه نه شو نو زه د هغه نه بیا راواپس شوم. وایي په دې کې چې اینه وه نبی علیه السلام راښکاره شو نبی علیه السلام راښکاره شو وایي نبی علیه السلام چې ما ته وکتل نو نبی علیه السلام پوه شو چې ابو هریره ډېر زیات هغه وږی دی. وایي ما ته یې وایي چې راځه
وای زه ځان سره بوتلم خپل کور ته وای چې وکتل هلته یو پیاله د هغې کې پی دي نبي علیه السلام تپوس وکړو دا پی کوم ځای و نو چا ورته ووایي چې دا پی هغه چا یو کس تاسو له چې دی نو هغه په تحفه کې رالیږدی نو نبي علیه السلام ابو هريره رضی الله عنه طرف ته وکتل وایي لاړ شه اصحاب صفه ټول راوبله او یا صحابه په دغه وخت کې بیا وروسته خو هغه روایت راځي 400 ته دغه رسېدلی تعداد او یا صحابه په دغه وخت کې ابو هريره نو وایي ما ته چې نبي علیه السلام دا خبره وکړه چې لاړ شه ټول راوبله نو زما دا زړه داسې لږ دروند غونته شوی ما وایي چې اوس دغه یو پیاله پی دي د دې خو ذات حقدار زه یم زه انتهایي وږی اوس ټول به راولم نو دا به چا ته رسي وایي بهرحال د نبي علیه السلام حکم و لا موږ ټول مې راوبلل وایي نبي علیه السلام ما ته حکم وکړو چې په دې ټولو باندې دا وګرځوه نو زه بیا به زړه کې خفه شوم چې اوس په اخره کې به ماله نمبر راځي څه به پاتې کېږي یا به نه پاتې کېږي نو یو صحابي ته مې هغه په یو پیاله ورکوله او هغه به دومره وڅښل چې هغه به موړ شو و دغه اویا صحابه دي دغه ټولو ته پی وڅښل بیا نبی علیه السلام ما ته وایي چې ای ابو هریره ته هم وڅښه وایي ما وڅښل وایي ما وایي چې بس دی بیا نبی علیه السلام ما ته وایي چې نور هم وڅښه وایي ما نور وڅښل بیا مې وایي چې بس دی نبی علیه السلام وایي چې نور هم وڅښه وایي دومره بار نبی علیه السلام ما ته وایي چې نور هم وڅښه وایي تر دې چې په اخره کې ما نبی علیه السلام ته وایي چې د الله رسوله نور نشم وڅښلی نور بالکل هغه مور شیم نور نشم وڅښلی وایي بیا په اخره کې نبی علیه السلام ته مې ورکړل نبی علیه السلام د هغه څه چې پاتې هغه نبی علیه السلام وڅښل نو هغه یوه پیاله پی و هغه ټولو صحابو ته چې دی نه هغه پوره شول او نبی علیه السلام بیا حکم کړی و په مسجد نبوي کې هغه یو ستن وه هغې ستنې ته به صحابه راتلل نبی علیه السلام حکم کړی و د کم صحابي چې هغه د کجورو باغ وي هغه به د کجورو یو غونچک راوړي دغې ستنې ته به هغه ځوړندی او دغه د صفې دغه صحابه دغه فقیران صحابه دغه علم زده کوونکي صحابه دغه د علم طالبین صحابه دغه د احادیثو زده کوونکي صحابه دغه به د دغې نه چې دی هغه خوراک کوي د دغه خرمونه هر صحابي د چا چې به باغ و هغه به یو غونچک راوړلو هغه ستنې ته به یې ځوړندولو او صحابه به راتلل د هغې نه به چې دی هغه اصحاب صفه و هغه خوراک کول او بیا څه وخت کې نبی علیه السلام دغه عادت هغه جوړ کړو چې ماسخوتن ماښام به نبی علیه السلام اعلان وکړو صحابه چې کوم انصار صحابه و کوم مالدار او ښه صحابه و هغوی سره به نبی علیه السلام هغه یو د صفې دغه طالب العلم دغه د علم زده کوونکي یو به یې ورسره ملګری کوو دی د ځان سره بوزه او دی چې دی نه هغه به د باندې خوراک وخوره نو وروسته خو تعداد زیات شوی او تر دې راځي چې سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه به د ځان سره 70-80 صحابه هغه بوتلل او هغو باندې به یې خوراک کول نو دا د نبی علیه السلام د دور نه هغه واقعه هغه روانه ده نو نبی علیه السلام به باقاعده صحابو ته ترغیب ورکولو چې دغه په مسجد نبوي کې چې کوم صحابه اوسېږي او علم حاصلوي زده کوي دا ستاسو حق دی چې تاسو او نبی علیه السلام به هغوی ته باقاعده ترغیب د دې ورکوو چې دا خرمې راوړئ یو پیر نبی علیه السلام هغه راووته نو نبی علیه السلام په لاس کې همسا ده یو کس هغه د خرمې یو غونچک راوړی دی خو په دې کې چې دی نه هغه خرابې خرمې دي اکثر او هغې دې ونې ته ستنې ته ځوړند کړی نو نبی علیه السلام داسې به دې دغه باندې امسا باندې هغه غونچک ووهو وایي که دې کس غوښتلی شوی نو ده به ښکلې خرمې هغه هم راوړی نو نبی علیه السلام به باقاعده صحابو ته ترغیب ورکولو چې خرمې هغه راوړئ باقاعده به یو دغه د علم طالبین هغه د یو صحابي سره هغه ملګری کوو دی د ځان سره بوزه به د باندې هغه خوراک وکړه نو د نبی علیه السلام عادت هغه دغه و نو دغه اصحاب صفه یو خو دغه د صفې دا چبوتره او مدرسه په مسجد نبوي کې هغه جوړه شوې وه بیا وروسته چې دی نه هغه د هجرۍ کې هغه واقعات مخې ته راغلي دي غزوه بدر وغیره هغه به انشاءالله آینده جمعه